السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. سماک ټي وي چینل کې درته هر کله ویم امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ خوشاله به یې د جون په مزو کې به یې عزتمندو او دردناکه خبره مخې ته راغلې ده. په پیښور کې ښایسته ښکلی هلک چې خپلو دوستانو ډېر بې دردۍ سره قتل کړی دی. دومره ظلم یې ورسه کړی دی چې د انسان زړه ورسه وبوږنېږي. خبره د خبرې په شان دی بنئ او دومره لوی کارنامه به وکړي چې انسان به ورته حیران کړي. دوستانو دا کس یې ولې قتل کړی دی؟ څه داسې واقعه مخې ته راغلې وه چې د سره دومره غټ ظلم وکړو؟ راځئ دوستانو دا ټول معلومات موږ سره په دې ویډیو کې وګورئ چې پوره معلومات نه خبر شئ. که تاسو موږ سره په دې ویډیو کې نوي مهرباني وکړئ زموږ دا چینل د سره سبسکرایب کړئ. خوا کې وسټلی نشاني وهئ چې هر یوه معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. عزتمندو قتل پسې قتل، ظلم پسې ظلم د پښتو معاشره کې روان دی. الله تعالی دې په پښتنو باندې خپل فضل او کرم وکړي. ډېر ښایسته ښکلي ځوانان تی روان دي. په معمولي خبره باندې موږ خپل رونه خپل دوستان قتلو. اوس په پیښور کې یو بله خبره ډنډوره شوې ده، رامخته شوې ده چې یو هلکو خپلو دوستانو ورته ویل چې هلکه موږ سره ګرځه، موږ سره دوستانه کوه. دې هلک ورته ویل چې هلکه زه ګپ نه لګوم، ما ته د کور د سیر نه پابندي ده، زه غټو کسانو سره نشم ګرځېدی، ما ته خپل رور یعنی ما ته خپل رور پلار پکارېږي چې بار ډېر مه ګرځه، ماحول خراب دی. خو دې خپلو دوستانو ظالمانو دې ورته ویل چې نه دا خبره نشي کېدی. نو په دې خبرو کې یو بل ساعت تېر شوي دي، وران شوي دي. نو دې هلکانو ځان سره پیستول راوړی و او سمدست یې په دې بل هلک باندې فایرنګ کړی دی او ډېر بې دردۍ سره یې قتل کړی دی او په هم په هغه ځای باندې د فاني دنیا نه رخصت شو. الله تعالی دې مغفرت نصیب کړي او کوروالو ته دې الله تعالی د زړه صبر ورکړي. عزتمندو نن سبا دا واقعات ډېر زیات شوي دي. موږ ته پکار دی چې خپلو بچو له ښه تربیت وکړو، بار ماحول نه وساتو، ځکه چې نن سبا ډېر خراب خلکه څرګند شوی دی. الله تعالی دې ټول مسلمانان وساتي. عزتمندو دا وه زموږ دا د وخت نیو معلوماتي ویډیو. د نورو نیو معلوماتي ویډیو دپاره زموږ دا چینل ما در سره سبسکرایب کړئ. خوا کې وسټلی نشان وهئ چې هر یوه نیو معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. والسلام.